پنځه دعاګانې الله نه رد کوي ښه پنځه دعاګانې الله قبلوي ښه یو دعوت المظلوم چې د چا سره ظلم وشي که نه او دله د څو پورې بدله اغستې نه ده د هغې پورې الله دعا قبلي چې بدله والی به دعا نه قبلېږي تا سره کس ظلم وکړو تاله بدله اغستې نه ده او ته دعا غواړې دا دعا الله قبلوي د مظلوم دعا الله قبلوي یو علماء وای د حاجی صاحب دعا الله قبلی چې حاجی حج لاړ شي او دې لارو پښوي نه دی د حج نو دې دعا کوي الله دعا قبلی درو پس کېدو پوری الله د حاجی دعا قبلی چې حاجی صاحب دعا کوي الله قبلی دریم علماء وای دعوت المجاهد چې مجاهد جهاد لتلې دی او فی سبیل الله جنگيږي سو پورې دې کور ته واپس راغلې نه دی د الله دعا د الله دعا سلورم احادیث مبارکو کې راځي دعوت المریض د مریض سړي الله دعا کوي دا بیمار ځان نه خبر نه دی دا بیمار چې دا جوړي او د بیماری په حالت کې چې سولا دې خشوي نه دی د الله دعا کوي او مریض بیماری کې تنگ شي ځان تخیری کوي اے مریضا دعوت المریض چې سو پوری بنده بیماری د بیماری په حالت کې دې دعاګانې کوي الله دعا د مریض قبلي چې د بیماری په حالت کې دې او دې دعاګانې وړي د مریض الله دعا قبلي ښه دا امتحان په الله راوستي دی دا بیماری په الله راوستي دی چې دې بیماری کې دعا کوي الله قبلي پنځم نمبر چې کله سړی د یو مسلمان رور د پاره دعا غواړي او هغه په هغې ځای کې حاضر نه دا دعا الله قبلوي ښه پیشې شه مونږ پیشې شه دعا کوو د سړي جامې وباسو پیشه چې سړی بل مسلمان ته دعا کوي الله دا دعا قبلوي نبی علیه السلام فرمایل وی په دې پنځو واړو دعاګانو کې د ټولو نه زر قبلېدونکې دعا هغه ده چې سړی د یو مسلمان د پاره پیشه وغواړي مسلمان غایب دی تو ولا لاس اوچت کې او دعا ولا وغواړي هغه شته دی نه او ته ورله دعا وغواړي دا دعا الله ډېر زر قبلي او یو فرشته ورسره آواز وکړي ولک بمثل خدایه دلم داسې ورکړي دی چې بل له غواړي الله ته دله ورکړي ته په بل ښه ورځ خوښه وه الله به په تا ښه ورځ راولي نن د ناکامۍ اسباب زمونږ دا دي د ناکامۍ اسباب دا دي چې مسلمان د مسلمان تکدي کوي حدیث مبارک کې راځي چا چې د یو مسلمان سره یو کال ړبدې وکړو یو کال یې ورسره قطع تعلق وکړو یو کال یو مسلمان د بل سره خبرې ونه کړلې وایي د دومره ګناه وکړه لکه د چې د وینه توی کړله ښه دومره لویه ګناه وکړه چې یو کال د مسلمان سره خبرې ونه کړلې دا دومره ګناه ده لکه چې دی ووجو د وینه یې توی کړله ښه یو کال چې د مسلمان سره خبرې ونه کړلې او غوره بنده پیژنئ وایي غوره بنده هغه دی چې کله د دوو کسو ړبه دی یو بل له مخې له ورشي یو په سلام کې ډومبې شي چې السلام علیکم ورحمت الله دا غوره بنده دی ښه که ده ورته سلام واپس کو خوښه خبره ده که سلام ورته واپس نه کو الله به د ده دا ګناه په هغه بار کې د پاسه ښه خیر